नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निsaa मा लम तमस्सूहुन्ना अव तफ़रिदू लहुन्ना फ़रीज़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह बक़रा वेम पारात व सवा शपदेशतम आयत मक्कियतुन की तलाक शुदा ज़नाना सरा द इद्दत मसला और बिया तलाकुल अक़साम और बिया मसला द रज़ाअत और बिया द इद्दत ब दौरान की द निकाह मसला बयान शुरू। बस पदे की तलाक सरा द महर मसला जिक्र की। ज़नाना सर निकाह शुआ देते या महर मुकर्रर शबीदी या महर मुकर्रर शबीदी या महर मुकर्रर शो नज़दीकत को शो च तलाक खावन वर्ग या नज़दीकत को नशो और खावन तलाक वर्ग या महर मुकर्रर नदी और खावन तलाक वर्ग नज़दीकत नवाद या नज़दीकत ना उड़ान मददी मसली सदूर सूरत नशो महर मुकर्रर दी नदी नज़दीकत शवेदी नदी शवेदी अफावन तलाक अवलनी सूरत महर मुकर्रर दी नज़दीकत शवेदी अफावन तलाक वर्ग नदी ज़नाना पदे खावन बांधे कोल महर हक़ दी। देम सूरत महर मुकर्रर दी खावन नज़दीकत नदी कड़ी और खावन तलाक वर्ग नदी ज़नाना पदे खावन बांधी निम महर हक़ दी। नज़दीकत नदी शरीफ महर मुकर्रर दी। द्रीम सूरत महर मुकर्रर नदी खावन नज़दीकत उको और तलाक वर्ग नदी ज़नाना दपारा महर मिसल दी। नदी ज़नाना नदी रफ़ेंदू नदी सुम्र बहरू नदी अक अंदाज़ा नदी ज़नाना महर यानी ज़नाना द खानदान द जिन को चिकम महर दी अक शान महर मिसल बदीता वर्ग सलोरम सूरत महर मुकर्रर नदी खावन नज़दीकत नदी कड़ी और तलाक वर्ग पदी सूरत की नदी खजी महर निश्ता अलबत्ता पदी सूरत की नदी ज़नाना पारा जोड़न जामी अकिस्तर चाहिए तो मुतावेली दा ज़रूरी है दा सलूल सूरतुना उद निकाह और द तलाक द महर और मुकर्रर कवलू और न मुकर्रर कवलू जिक्र। यो सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु दा बखबल दौर की दा उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु पर दौर की दा द कूफी गवर्नर अगर दौर की बादशाहान वज़ीरान गवर्नरान दा बटोल उलमा द दिन खबर खलक अनंत मलकुनो बादशाहान द कौम और द इलाके मशरान द दिन नदरी और जाहिल खलक लकदा द नबी अलैहिस्सलाम व सहाबे किराम की द तूल नज़ियात फ़क़ीह सहाबी दो लेकिन द कूफी गवर्नर फ़क़ीह सहाबों के ज़्यादा
کوم سړی د ملک او د قوم د مشرۍ لپاره خوښو هغه سړی ډېر خوښو چې هغه د دین نه ډېر وي د دې وجې مسلې ډېرې دي ځکه چې د دین نه لرې سړی د مشر جوړ کړو نو مسلې به قوانین به د دین نه لرې پاس کېږي هغې کې به داسې قوانین پاس کېږي چې هغه به د قرآن نه خلاف وي لکه نن ګورئ 18 کالو نه کم عمر هلک او جینۍ واده نه کړي څه نه شوی لکه تا په کرسۍ باندې دا سړی ناست دی چې هغه د سر مسلماني هم نه پېژني نور غلام دی هغه نه دا تمه کول چې د قرآن خلاف پېژني او که نه پېژني لکه 18 کالو عمر نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دواړو جهانو سردار د مور بی بی عائشہ صدیقہ رضی الله عنها سره نکاح د 9 کال عمر کې کړو قرآن کې د نکاح لپاره حد مقرر نه دي او ته 18 کال همدا هوته اسلام خلاف بل پاس او چې کوم خلک باس کوون کې دي هغه د دین نه خبره دي د دین دشمنان عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د کوفی گورنر یو سړی راغی یو مسله راغله چې یو سړی یوې ښځې سره نکاح کړی په نکاح کې مهر مقرر کړی نه دي او خاوند یې وفات شو مهر مقرر نه دي خاوند یې نه وفات شو اوس د دې درې مسلې یو مسله دا ده چې آیا په دې زنانه باندې عدت شته او که نه یو مسله دا ده او بیا مسله دا ده چې دې زنانه ته به د خاوند په مال کې حصه ملاویږي او که نه او درېیمه مسله دا ده چې دې زنانه ته به مهر ملاویږي عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دوی ته مال لیکلیم را کې زما دې مسلې باندې سوچ کوم ځکه ګرانه مسله اکثر دا علما چې مسله او بیان کې بیا بدلته وي د شرم خبره نه نو بدلته عبداللہ ابن مسعود سے وی بیا بدلته سو وخت کې تیر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ داخله کړو دوی ته وی چې ما د دې مسلې سوچ کو قرآن کې مې د دې مسلې حل پیدا کړ د نبی علیہ السلام په احادیث کې مې د دې مسلې لپاره حل پیدا نه کړ البته زه خپل اجتهاد او قیاس کوم زما اجتهاد او قیاس دا دی چې دې زنانه باندې عدت شته د دې زنانه د پاره د خاوند په مال کې حصہ شته او د دې زنانه د پاره مہر مثل هم شته د عبد الله ابن مسعود سے صحابه او تابعین او د کوفی خلق ته خپل اجتهادي مسله وړاندې اجتهاد چې مجتهد اجتهاد وکي حق ته ورسیږي کو ثواب دي او که مجتهد اجتهاد وکي او حق ته ونه رسیږي خطا شي بیا یو ثواب دی حدیث مبارک او د دې زنانه عدت هغه لسرزي او سلور میاشتې مسله بیان په دې ناس خلکو کې حضرت معقل ابن یسار رضی الله عنه موجود هغه تاسو کې تاسو دا مسله د سره بیان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے ما د خپل اجتهاد هغه فرمایي چې ما دا مسله چې څنګه تا اجتهاد والا بیان کړم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا په خپل وګونو انداز اورېدلې و څنګه چې تا خپل اجتهاد سره بیان کړم حضرت مردا بنت واشق رضی الله عنها د دې زنانه مسأله راغله نبی علیہ السلام له تاسو شو چې خاوند وفات دي او دا سوالات د نبی علیہ السلام نو شو
عمده جوابات نبی علیہ السلام دې زنانه ته ورکړل څنګه چې تاسو په خپل اجتهاد سره بیان. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د الله جل شانه شکریا په ایمان ادا کړه چې زما اجتهاد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث سره برابر شو. دا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د کوفه گورنر د یو شاګرد خاص داغونو ابراهیم بن نخعی رحمت الله علیه تابعین کې دالوی فقيه او بیا د شاګرد خاص داغونو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا د خپل دور لوی فقيه او مجتهد. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا غشان بیا دغه په شاګردانو کې ابراهیم بن نخعی د خپل دور لوی شان او بیا دغه شاګرد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د خپل دور لوی مجتهد دا دغه شان. دا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د مہر مصر فیصله چوکړه هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ارشاد سره موافق. الله جل شانه په دې کې د زنانا د طلاق متعلق د دې څلور قسمونه او د هغه مسله ذکر کړي. بیا کله مسله دا شو چې خاوند خزل طلاق ورکو د مہر مقرر کولو سره او نزدېکت نه دي کړي د دې زنانه حق نیم مہر او د خاوند ول ټول ورکړي کیږي نیم او ورکړي دی ټول. نو الله جل شانه فرمایي کدا خاوند دې خزه ته ټول مہر ورغوبخي بهتر کیږي نیم ورکړي ټول دي. نو کدا خزه ته دا ټول معاف کی چې بس ټول ستاسو مراکه واپس دا بهتر او کدا خزه ته ټول معاف کی چې دا نیم در نه ناخل دا هم جایز. نو الله جل شانه فرمایي چې تاسو یو بل سره ګډه کوئ. نو فرمایي لا جناح علیکم نشته دی گناہ پتا سو باندې ان طلقتم النساء کچرتا سو طلاق ورکی خپل بیان تا ما لم تمسوهن هغه بیان تا چې تاسو دوی نه مسکړي نزدېکت مور سره نه کړي او تقرضوا لهن فریضه یا تاسو نه مقرر کړي د دوی د پاره مہر نزدېکت مور دې کړي مہر دې مقرر کړي ومتعوهن تاسو دوی ته جوړن جامې ورکړي صادر ورکا جوړ جامې دا ورکړي على الموسع قدر فمالدار سړي په داغه د اندازې مطابق وي على المقتر قدر او په غریب سړي په داغه د وس مطابق. اهلیت پکې د سړي معتبر دی. سړي مالدار دي خې جامې دی ولوالي که سړي غریب دی نو کمزوري جامې دی وایي خزي ته بنشي کته چې خزه مالدار ده او غریب دی. متاعا بالمعروف دا جوړل جامې ورکول د دستور مطابق حقا علی المحسنین دا لازم دی په نیکانو باندې. وإن طلقتموهن فجرتا طلاق ورکړي خپل بیبیانو ته من قبل ان تمسوهن اولاد جدید نزدېکتنا وقد فرضتم لهن فريضه او تاسو نه مقرر کړی د بی او تاسو مقرر کړی د بی د بار مہر د مہر مقرر کړی دی او طلاق ورکو وړاندې د نزدېکت فنصف ما فرضتم پس لازم دی پتا سو باندې نیمتا د مہر چې تاسو مقرر کړی دی الا ان يعفون مگر دا چې دا بیان در تماف کی او يعفو الذي بيده عقدة النکاح یا ما کې غسلی چې دا اختیار کی اختیار د نکاح سړی وته ما کې چې بس ټول یا خزم ما کې چې بس د غنیمت مراتو وان تعفو اقرب للتقوى او دا چې تاسو یو بل ته معافي کی دا ډیر نزدې د تقوا ته ولا تنسوا الفضل بينكم او تاسو مهروي فضیلت او نیکی په خپل درمیان ان الله بما تعملون بصير یقینا الله پاک تاسو په عملونو باندې خبردار واخر دعوانا